نو دې کې دا کونډې وي نو دا زیاتره کونډې څوک وي پته ورته دا د پولیس والا ښځې وي نو دومره پولیس والا یې راله مړه کړل دومره پولیس والا یې راله مړه کړل د یو سازش لاندې ګرانو کتونکو دا مهال موږ د شهید اجاز خان شیرپو قبر سره ولاړ یو دغه زموږ اخرنۍ ارامګاه ده موږ چې د دنیا کې څومره ژوند کوو نو تیاري هم دې 2.5 ګزه ځایله ده اسمان هم په سر راغستی غرور تکبر نن دا مې یو میسج ورکړي چې یو ډېر لوی افسر و دغه خاورو ته لاړه خو دا نه چې دې افسر کې عجزي وه ده کې خاکساري وه ده کې افسري نه وه په سیکل د سره کېناسته په موټر سیکل د سره کېناسته په الټو کې د سره کېناسته په لار چې به ته نو چې کوم دوکاندار به مخې له راغی لکه په دې ځای کې خړپوسې کړې وې بیا د ژوند هره مزدوري کړې وه نو هر چا سره به ودرېده خو دغه افسرانو ته چې په پوزه مچ نه پرېږدي نو د هغې ته یو مثال دی چې ځای هم دغه دی ښه موږ چې په کومه کرسۍ ناست یو او په دې کومه کرسۍ موږ ته دا پیسې راکوي دا تنخوا راکوي نو دا تنخوا موږ له د ولس په سر راکوي ځای هم دغه دی ځان له به اخرنۍ ارامګاه ټیک کوو وي چې 40 کسان ووي چې دا ټیک دی ښه سړی و الله پاک ولې جنتونه ورکوي 40,000 نه زیاتو خلکو د کاټلنګ او د مردان او بیا د چارسدي او بیا چې کوم دی د علاقې خلکه ډېر زیات خبرې ډېر بحث مباحثه پې کېږي کوو به پې وختن په وختن باندې خو دلته کې دارونه راغلي دي او دوا ته ولاړ دي نو د دوی سره هم خبرې کوو چېرې د اجاز خان سره رشته وه یا چېرته یې لیدلی و وروره نوم دې څه دی د کوم ځای زما نادر خان نامه ده جي او د رزړو اوسېدونکی یم ریلوے ډپارټمنټ سره تعلق ساتم ریلوے کې څنګه راغلی مزار اجاز خان سره خو زما د رشته دارۍ نه علاوه ډېر د مخکې نه تعلق دی دی چې کله په پولیس کې برتي کېدل نو زما ورور دوی سره یو ځای برتي شوی دی یو ځای ټریننګ او د هغه ټریننګ نه بعد بیا تر د نن ورځې پورې هغه تعلق موږ برقرار ساتلی دی اجاز خان د ډېر وخت نه زه پېژنم زما د ورور د تعلق نه علاوه زما چې د سره کم تعلق تیر شوی دی نو هغه د اجاز کې ما دا محسوس کړی ده چې یو د هغوی خاکساري ملنګ انسانو په ځمکه به د سره کېناسته او د هغې نه علاوه د ادب سره او دین ته رغبت د هغه ډېر زیات و چونکې د غټو کورسو مجبورۍ ډېرې غټې وي نو د هغې له کبله که څه وخت کې زما د هغه ملاقات نه شوی یا ځینې ځای ته زنې هم رسېدلې نو ما ته به دم ځان را رسولي وي نو دغه ویلي شو چې بس نور د حمزه بابا یو شعر به ووایو چې حمزه د ښکلي یار به درته څه صفت بیان کم حمزه د ښکلي یار به درته څه صفت بیان کم خو ګوړه چې د هرې ډډې اوسکې خوږوي ګوړه خو د هرې ډډې وخوځي اوسکې خوږوي په دې باندې خبره ختمه شي ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم زما سیف الرحمن صاحب نوم دی د دې تالاشه اوسېدونکی ما دا تقریبا زمونږ په رشته دارۍ کې م راتلو په کشرۍ کې م راتلو او زمونږ د علاقې سره مشر ته مشر ویلی دی کشر ته کشر ویلی هر سړي سره ډېره مینه او دغه کړی دی ډېر زبردست او ډېر ښه اخلاق ول الله پاک ورکړي او د هغې ظاهر تقریبا مخې ته راغله هر څه راله خدای دې د ده شهادت قبول او منظور کړي او پسماندګانو ته باقي الله خیر پېښ کړي زمونږ ټولو نه الله پاک رضا شي نوکري کړې ده ښه په نری کړې ده ښه په دوسه نه ده کړې مطلب دا دی باقي چې کوم دی نو مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی دا به خامخا راځي موږ مر له پیدا یو او خله چې په یو داسې نوم باندې مړ شو د خیره سره چې دا مړ نه دی دا ژوندی دی انشاءالله وزیز او زمونږ د ټولو لپاره مونږ خفه به دي چې امر خو باسم راځي خو زمونږ د ټولو خلکو دې ځای کې د ده باندې چې کوم خدمت راغلی دی نو هغه ډېر په ایماندارۍ او ډېر بې لالچ او ډېر په دغه باندې کړی زمونږ خپله په 2015 کې څه قصه پیسه راغلی او په هغې کې چې د کوم کردار د هر څه پورې ادا کړی دی نو د هغې مونږ نه شو ویلی چېرې مونږ څه وکړو هغه په ده باندې ډېر زیات کم دي باقي افسران دي افسرانو ته زمونږ د طرف نه دا خواست دی چې دا کومه مینه او دا کوم د دې عزت برابر کو جوړ کو نو د دې نه وروستو دی د ده په خاندان د ده په دغه باندې وزیر اعلی صاحب ته ټولو ته زمونږ دا اپیل دی چې دې کورنۍ کې د داسې یو دغه وکړي چې د دغه ځای مونږ ته هغه دغه محسوس نه شي او هغه دغه له مونږ په ډاډه باندې ورځو والسلام صحیح
ملنګ جان چېرته لیدلې ته وي ناسته بسم الله الرحمن الرحیم او جی زما ملنګ جان نوم د شیرپاو شاخ سره تعلق ساتم. اجازه صاحب په پولیس ډپارټمنټ کې داسې افسر وجي چې دا ډېر خاکسار سړی و. دی به غریب سړی مسکین سړي سره هر قسمه انسان سره ډېر په مینه محبت باندې ملاوېده او ډېر یو جذابیت افسر په پولیس ډپارټمنټ کې او زمونږ د زړه نه دا دعاګانې دي چې الله یې د درجات بلند کړي. ګرانو کتونکو علاقه پې کنډه مشوه زموږ د شرپاوالو دپاره فخر و چې موږ پې څومره فخر وکړو نو کم دی ځکه چې نن یې د مردان خلکه صفتونه کوي، نن یې د کاټلنګ خلکه صفتونه کوي، په پېښور کې ډیوټي کړی د هغه ځای خلک صفتونه کوي. موږ پې کار څه داسې دغه نو راغلی خو زموږ یې ډېر خیال ساتلی و. یاره چاته چې ولاړ وي زموږ جي زموږ صحافي دی الب خان وي پېژنې او که نه مردان کې کاټلنګ کې چېرته چې به صحافیانو سره دغه شي نو زما یو کشر هم دی ما ته به یې کشر وی ډېر خیال یې ساتلی دی. نو عبادت شاه ته اوس چېرته میلاو شي ولې نه یو ځل دوه سره زه میلاو شوم ډېر ښه یو طبیعت والا سړی و الله پاک دې هغه له جنت کې اعلی مقام ورکړي. غالب خان به دا خبره به کوم چې دا یو اجاز خان نه دی چې لاړو او مړ شو. زموږ په پښتنو کې داسې په سوونو په زرګه افسران چې کوم دي بهادر چې په ټول پاکستان کې وګورئ نو پښتنو افسران چې کوم دي په بهادرۍ باندې یادېږي. زه وایم چې دا یو اجاز نه دی خو لاړو په خاورو کې کېناستو خو پښتون چې کوم ځای کې دی پښتون نو دغه موږ سره کېږي په پښتنو کې زیاتې کو هغه موږ په هر په دغه باندې وګورو نو د دې مخنیوي وشي چې ولې آیا زموږ د پښتنو سره داسې ولې کېږي موږ کې اتفاق نشته که موږ کې دغه نشته. ډېر ښه طرف ته ریفاینډ خانجاز ستا کوم رشته دار و. ډېره مننه حلف خان صاحب چې تاسو راغلئ په دې موقع باندې موږ نه څو خبرې لې. اجاز صاحب زه به ده ووایم چې بعضې مرګونه وصال شي او مثال شي فخر او ویاړ شي. موږ به په اجاز صاحب باندې فخر او ویاړ وکړو نه پوهېږم چې نتیجه به کوم ځای ته رسي. قسم دی چې د کور حالاتو د تو یم چې ډېر تکلیف دی او زه د خپلو پښتنو ته وایم چې را یو ځای شي دا قیامتونه مخکې کلو په کلو قسم دی اوس کوڅه په کوڅه دا مرګونه دي او دا خویندې میندې کونډې شوې. د خدای خاطر وکړئ چې داسې افسران پرېږدئ چې هغه د قوم خدمت وکړي. ډېره مننه. چې ګرانو کتونکو دا یو شاعر و مخه او تاسو ته یو بله د پاینټ خبره کوم تاسو چې د بینک ته ځئ او د بینک کې دا پنشن اخیستې کېږي نو دې کې دا کونډې وي نو دا زیاتره کونډې څوک وي پته ورته دا د پولیس والا ښځې وي. نو دومره پولیس والا یې راله مړه کړل دومره پولیس والا یې راله مړه کړل د یو سازش لاندې د یو سازش لاندې ښه دا خبره ډېره د پاینټ ته دا د هغه ادارې نوټ کړي خلک اوس په دې پوه شو چې زما پولیس والا په څه کې مري ولې مري دا د یو سازش لاندې دا مري. شپږ لوریانې دي اوس مې هغه رونو سره خبره کوله نو یو لورې دغه ځای نه راکاږو بل دغه ځای نه زیخني چې کوم دی د پلار مینه و ورسره ډېره زیاته هغه زیخني چې کوم دی نو منټلان شوي دي نه هېرېږي د پلار غم ډېره مینه یې ورکړې وه ډېره مینه یې ورکړې وه. خو دا یو ښه خبره ده چې کوروالا یې دا خبره نوټ کړئ ښه قبر خوا کې ولاړ د کوروالا یو سلټ داسې په ځای ده اے پی سي تعلیم یې دی او ډېره مړانه د هغې جذبه چې وګورې ما چونکې زموږ علاقه ده د علاقه کې دا ده چې د خاندان سره مې یو داسې تړون دی خو دلته کې اجمل خان کسټم کې غټ افسر دی جانزیب خان په ګیس کې غټ افسر دی او اتفاق ته ګوره چې دی په کومه ضلع کې دی نو د تره زوی په یا شیرپو چې به د پښتونخوا کې د ټاپ افسر دی هغه د دغه ډسټرکټ ډیپټي کمیشنر دی. خو سوال کوم ځای کې پیدا شو چې دا سازش لاندې سوال دغه ځای کې چې دی باندې تاسو د ایف آی آر وینئ په دې ایف آی آر کې لیکېږي چې د سره خصاص ادارو والا خلک مو نو چې د خصاص ادارو والا خلکو نو هغوی چېرته لاړل صرف به دې ټارګېټ کېده بل څوک نه. دا ډېر غټ سوال دی دې جواب به ورکولي دا ایف آی آر سی ټي ډي کړی دی او په ټول مردان کې دا 10 نمبر ایف آی آر دی د دې علت دی 10 یعنی نښه مخکې داسې قربانۍ ورکړي دي 10 قرباني چې کومه ده نو دا په دغه ځای کې ده. اوس دا کم کسې چې وجلي دي نو په ده باندې ریاست د 1 کروڑ و 20 لاک اعلان انعام کړی نو علاقې خو د یو غټ شرپسندو د شرپسندو نه خلاصه کړه دا یو دغه نشته د جرأت او مړانه او هغه په خپل ځای ده خو دغه ځای کې سوالونه پیدا کېږي. نو موږ لا خبرې نه کوو چې حکومت په څه کوي
د گورنر صاحب مننه کوو دې ځای ته راغلی دی او گورنر صاحب ولا د شجاعت د بادرۍ تمغه چې کوم دی د هغې شپارس کړی دی په دې دا ټول علاقه مننه کوي او موږ یې مننه کوو خو موږ د قائد اعظم ایوارډ چې کوم دی د صدر نه او د آرمي چیف صاحب ته وایو چې آرمي چیف صاحب دا اصل خیرو دی او د دې خیرو 6 لوریانې پاتې شو 6 بچې اخیرنۍ لورې چې کومه ده د نښو میاشتو ده لومبنۍ لورې چې کومه ده د 14 کالو ده په 9 کې په 6 کې دغه سبق وایي او دغه کوروالا کې دا توان شته چې دې ته د دوی رور ته کمیږي پې نه ډېره غټه قرباني ورکړې ده چې دې خاندان له په پولیس کې ډېرې نوکرۍ ورکړي او هغوی تیار دي د هغوی جذبه د هغوی د شورو نه چې ما ظاهرشاه جي صاحب خبرې اورېدلې ما د هغوی د بشیر صاحب د هغوی د رور خبرې اورېدې د هغوی حوصله چې کومه ده هغوی په دې وطن باندې زموږ جان مال هر څه قربان خو داسې نه چې دا په کوم طریقه باندې تاسې بیا پرېږدی یو خو د دغه اعلان دوی حقدار دي چې دا کم 1 کروڑ 20 لاکه ورسره چې کوم دی د پولیس چې کوم مراعات دی په خپل ځای خو دا 6 بچی چې کوم دی د دوی د تعلیم تر اخره پورې د پرې کېدو دغه غوښتنه کوو او قبل از وخت څه نشي ویلی ځکه چې آی جي پي صاحب او ګورنر صاحب او دغه نور چې کوم واکداران دي نو موږ وایو چې دوی سره به د قربانۍ غمي او لالن درېیمه ده نو دا به رنګ روړي او خو رنګ یې رونړو بیا په نور قسم خبرې کوو ځکه چې دا د علاقې خلکه هغوی پې خبرې کوي د کور خلکه نه او بل دې انسان دا کم چې دې وخت کې په خاورو کې پروت دی دغه شهید چې وي شهیدان نه مري د ژوند هره مزدوري کړې ده ښه دې په خپل ټیلنټ باندې دې ځای ته رارسېدلی و نن یې په ټولو پښتنو پړه باندې راج کړي د هر چا په خولې باندې اجاز خان شیرپو نوم دی کیډټ اجاز خان دی کیډټ و ښه د ده ډېر اړخونه دي اساسې څه ده پته درته په 4 کالو کې ځان له کور جوړ نه کړه کور هم دی په خپله ځمکه کې را جوړوي لنټر یې خېجولو اوس اوسې چې قلا راتاوله نه پکې دروازې شته زه به تاسو ته اوس ښیم ما سره اوسئ خو قبل از وخت لاسه نه وایو چې حکومت څه کوي حکومت چې کوم دی د 6 بچیانو تعلیم کوروالا ته نوکري پولیس کې ښه غټ افسره لګول رور چې کوم دی ښه غټ افسر لګول د دوی په خاندان کې چې کوم دی نو نورو خلکو ته دغه موقع ورکول دا د دوی دا قرباني چې کومه ده د دې د عملي تصویر ورکول عملی شکل ورکول دا ډېره خم دي او د پولیس والا حوصلې نورې مضبوطول چې کوم دي نو دا به هم دغه ادارې کوي ګرانو کتونکو زه به هغه کور طرفدار ته لږ ښیم خو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک د دې خاندان له صبر وکړي خو لاړو یو ډېره غټه مرتبه یې وګټله الله پاک دې د هر چا زه خو خپله د دې ارماني یم چې خدایه د شهادت مرګ راکړي د شهادت مرګ راکړي خو هغه بچیانې چې به کوڅې ته ګوري چې بابا به مې راځي بابا یې په کوم نامعلوم جنګ کې لاړه په کوم جنګ کې لاړه نه توره ګناه نه سپینه ګناه سوالونه ډېر دي پټ نه پاتې کېږي خو بهرحال د میشن د ډیوټي چې کوله به طورې میشن یې کوله د چې هر ځای کې دا لومبنی اټیک پې نو مخکې هم پې اټیکونه شوي دي نو ګرانو کتونکو د خاندان دپاره چې خدای پاک هغوی له صبر ورکړي هغوی وروڼو له د هغوی د ترونو بچو له د هغوی خاندان له او بیروکریټ دي په دغه خاندان کې خو دا یو قابل خاندان دی ټول د سیل مې چې کوم دی نو اپنی مذهب دغه ځای ته رسېدلي دي نو زه د دغه اساسه برته ښیو چې په 20 کاله نوکرۍ کې د څه ګټه کړې ده موږ سره ګرانو کتونکو تاسو د اجاز خان شیرپو مزار وکته خبر مو کته اخیرنۍ ارامګاه مو ښودله د دنیا دپاره چې ځان له کوم کور جوړو هغه دا زما شاته دي دا ځمکه خپله ده او دا اخوی کور دی 4 کالونه په دې باندې کار روان دی کټکې ورکې نشته پلستر یې ورکې نشته ورونه ورکې نشته د دې مرګ نه د مرګ پر ورځ هم په دې کې کار روان و دا قلا جوړېدله ورور یې ما ته وایي چې ما ورسره د شپې اخیرنۍ خبرې کړې وي نو ما ورته چېرې کور کې لږ پیپ پکار دی نو یار زه به سبا درځم نو بیا به یې والي دی خپلو بچیانو له یو کور جوړو د اجاز خان خمه خبره چېرته وکړم رونه د یو لاس لاندې ساتلي وو اتفاق اتحاد دا یې ډېره مهمه خبره وه د رونو په مشوره باندې بار روزي ځان له کور جوړوي ولې چې 6 بچی دي نو هغه وایي چېره یو ځان له کور جوړ دا دغه غونډه اساسه وه یعنې په دې ټایم ته چې افسر رسي نو هغه افسران خو خفه کېږي نو خدای دې ځان کې
غیرت راولي چې خیرنی رامګان دغه قبر هم دی دغه 2.5 ګزه ځای ګټل دي او د اجاز خان شانتي نوم په تاریخ کې ژوندی کول دي چې تر مرګه به دې ژوندي وي نو هغه دې هم دغه شانتي د آرام و نظانو ساتي او د حلالو دی کې ډېر برکت وي ډېر برکت وي نو ګرانو کتونکو دا مې د اجاز خان هغه اساسات ته ښودله چې دا یې کور و اوس ګرانو کتونکو اجاز خان شهید شو اف آی آر سی ټي ډي کړی دی او په دغه اف آی آر کې چې کومه خبره کېږي چې دا حساس ادارو سره دې دغه ځای ته رسي نو صرف اجاز خان په دای کې شهید کېږي دا یو خبره ده بل 14 دپې پکې دره شوي دي خو 14 دپې په چا شوي دي درته ووایم په مړو شوي دي نو دې اف آی آر ته وایي ساقط اف آی آر په دې باندې د پولیس والا وکیلان پې پوهېږي ساقط اف آی آر یعنې دا اف آی آر د دې فایل بس بند شو د دې فیوچر نشته د اف آی آر نو چې د دې فیوچر نشته نو آی جي پي صاحب چې څنګه موږ مخکې خبرې وکړلې بیا به قبل از وخت خبرې نشو کولی امید ساتو چې دا اجاز خان شیرپو دغه قرباني دا ستاسو په ذهن کې وي نو په دې بالکل نورې خبرې کوو نه آی جي پي صاحب ته به د هغه د قربانۍ پته ادارو ته به د هغه د قربانۍ پته زه بیا مننه کوم د ګورنر صاحب چې د شجاعت د تمغې اعلان یې ورله کړی دی شپارس یې ورله کړی دی او زر ده چې نن ورځ کې چې کوم دی نو دغه څه ورته میلو شي چک هم میلو شي او چک سره سره چې کوم دی د بچو د تعلیم حوالې سره خو هم نن څه اعلان وشي دویم دا آرمي چیف صاحب نه دغه غوښتنه کوو چې دلته کې د ستاسو راتګ هم ډېر ضروري دی ځکه چې دا اصل خیرو دی د چې کومه قرباني ورکړې ده دې سره به د پښتونخوا د پولیس او سلې نور هم مضبوطې شي چونکې یو سازش لاندې د پښتونخوا د پولیسو او سلې پوش کېدو طرف ته کوشش کېږي او دلته په ړومبني ماخاذ باندې هم دا پولیس جنګېږي بل څوک نه جنګېږي دا قرباني هم دا پولیس ورکوي بل څوک یې نه ورکوي نو ځکه وایو چې آرمي چیف صاحب راشي نو دې ته به حوصله میلو شي او د قائد اعظم ایوارډ چې کوم دی غوښتنه کوو چونکې موږ مخکې یو پروګرام کې ویلو نشان خیدر نو دا د آرمي د بادرانو دپاره وي نو د دوی دپاره قائد اعظم ایوارډ وي نو دا اصلي خیرو دا دی هغه اجاز خان شیرپو دی چې یو خو اپنی مدد آپ په ډېر غریبۍ کې دغه افسرۍ ته رسېدلی بل دا ستاسو د وړاندې ټولې اساسي او بل د هغه قابلیت او هغه په یو میشن ډیوټي کول او په مخاص جنګېدل او هغه دوه خلک ختمول چې هغې نه ټوله پښتونخوا نه علاوه ټوله پښتونخوا د تنګه وه بتې به یې غوښتې او غټو غټو لیډرانو ته یې ترټس ورکړي وو چې هغې کې مولانا پل رحمان صاحب و سکندر شیرپو و ایمل ولي وو داسې نور وو او د هغې خاتمه یې وکړله نو دا اصل خیرو دی د بچو دپاره تعلیم پرې رخایش پرې خاندان ته نوکري پرې او دا چې څنګه ما مخکې ذکر وکړو چې کور والا حوصله یې په ځای ده ښه تعلیم یافته ده اعلی تعلیم یافته ده او هغه چې کومه ده هم اخل ده او دغه شانتې وروڼه هم اخل دي نو دې طرف ته توجه ورکول پکار دی الله پاک د هغه له جنتونو ورکړي دواګانو کې یاد ساتي الله دې د هغوی خاندان له صبر ورکړي چونکې زمونږ فخر و زمونږ علاقه پې کنډمه شوه بیا ویم خو د هغه هله پل کېدل دا به ډېر وخت لګي چې د هغه شانتې افسر بل په دې پښتونخوا کې مخې ته راځي